لسمه دعا چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه په وخت د اوده کېدو کې منقوله ده نو دا راځي په روایت د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه کې. هغوی فرمایي وی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه کان اذا اضطجع للنوم، کله به چې نبی علیه الصلاة والسلام د اوده کېدو دپاره ډډه ولګوله نو ویل به اللهم باسمک رب وضعت جنبي فاغفر لي ذنبي. آسانه او مختصره دعا ده. معنی دا ده ای الله ستا د نوم په اخیستلو سره چې رب یې ته زما وضعت جنبي زه خپله ډډه لګوم او سملم او اوده کېږم، فاغفر لي ذنبي نو ما ته زما ګناهونه معاف کړي او ویې بخي. دا حدیث امام ابن سنی ذکر کړي په خپل کتاب عمل اليوم واللیله کې په 714 نمبر باندې، او ابو اسامه سلیم ابن عید الهلالی په عجالة الراغب کې چې دا د ابن سنی دغه کتاب عمل اليوم واللیله د احادیث التخریج دی، په هغې کې د حدیث ته څه وایي اسناده حسن وهو صحیح، سند د دې چې کوم دی نو حسن دی او دا حدیث صحیح دی. او امام نسائی رحمت الله علیه دا په خپل کتاب عمل اليوم واللیله کې په 770 نمبر باندې دا حدیث راوړی.